الله د پاره خیسته نمونه دي تاسو په هغې سره الله یادوئ او په هغې سره د الله نه خپل حاجات او خپل ضروریات د الله نه غواړئ او د غیر الله نه مه غواړئ. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي د الله یو دوه نومونه ذکر کړل یو ورځ وی یا الله یا رحمانو. نو ابو جهل ورته وی مونږ خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منکی چې یو رب راغواړئ نو ته خو ځان له دوو توازونه کوي. نو رب العالمین دا آیات مبارکه را نازل که وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ذات یو دی خو نمونه او صفات خو ډیر دي که ته هر صفت ذکر کوي که هر نومي ذکر کوي که په هر صفت رابلی نو رابلی. ستاسو خو خدایان ډیر دي د الله نه علاوه نور خدایان مقرر کړي دي. نو د الله ډیر ښایسته نومونه دي او په هغې سره الله رابلی. حدیث شریف کې راځي وی د رب العالمین یو کم سل نمونه دي او څوک چې دا یو کم سل نمونه یاد کی نو احادیث مبارکو کې راځي وی دی به جنت ته داخل شي چې د الله یو کم سل نمونه یاد کی. او دی ټول نمونو باره کې باقاعده علماو کتابونه لیکلي دي په یو نوم د الله باندې چې هغه څومره د کمال نه ډک دي. نو فدعوه بها پس الله رابلی په دغې نومونو سره کله یو صفت ذکر کوا کله بل او کله بل. الله پې رابلی د دې څه معنی ده د دې دوه مطلبه دي. الله پې رابلی یعنی الله پې یادوئ د الله ذکر کوئ دغه نومونه یې الی نو دا د الله یاد یوه معنی دا ده یعنی د الله په دغې نومونو سره یاد کوئ د الله تسبیح کوئ. او دویمه معنی دا ده چې رابلی الله په دغې سره یعنی د خپلو حاجتونو دپاره او په وخت د مشکلاتو مصیبتونو کې الله رابلی نارې ورته وخه په وخت د مشکلاتو او د مصیبتونو او حاجتونو کې. او علما وایي چې کم سړی د الله نه سوال کوي په وسیله د نومونو د الله سوال خو مونږ هسې د الله نه کوو خو چې د الله دا نومونه ورته په وسیله کې اول پیش کړو دا نومونه ورته اول والو چې الله د دې نومونو په خاطر. نو علما وایي دا دعا بیا قبلېدو ته ډیره نږدې چې کله پکې د الله صفتونه یاد کی وای الله د دې صفتونو او د نومونو په ذریعه مې الله دا دعا قبوله کړه. علما وایي دا بیا قبلېدو ته ډیره نږدې. او علما وایي بعضې کلمات داسې دي چې په هغې کې اسم اعظمي اسم اعظم د الله داسې صفت دی چې دا دعا کې یاد کړلی شي نو الله هغه دعا قبلی. مخکې ما تاسو ته ویلي د بلعم ابن باعوره دا دعا به ځکه قبلېدله چې دته اسم اعظم یادو. نو دا اسم اعظم کم یو دی نو دا چاته معلوم نه دی خو علما مختلف کلمات وی څوک وی په دې کې دی څوک وی په دې کې دی څوک وی په دې کې دی. لکه بعض روایاتو کې راځي چې هغه اسم اعظم په دې کې دی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. په دې کې اسم اعظم دی خو کم یو دی پته نه لګي. نو چې سړی د دعا نه مخکې دا الفاظ ووي نو دې کې یو اسم اعظم دی انشاءالله الله به دعا قبولی. بعض روایاتو کې راځي چې نه الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اسم اعظم پدې کې دی. او بعض روایتو کې راځي نه
یا حی یا قیوم اغا دے کے دے یا حی یا قیوم. بعض روایاتو کی رازی ناغا دے کے دے یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وی پدے کے دے. نو بہر صورت چی دعا غواړو چې دا ټول پکې ذکر کو چې دا ټول پکې یاد کو نو پدې کې یو اسم اعظم دی نو چې دعا دې د شریعت موافق وی او ناجائز نه نو رب العالمین به قبلی. نو پکار دادا چې د الله صفات او د الله نمونه ذکر کو هغه خلق نه ووړي چې هغې کې د حق نه هغې میلان کوي د حق نه اوړي. څنګه دی د الله په نومونو کې کګلیچ کوي دی به داسې وکړلو چې دی بوتانو له به نومونه کېښودل نو دا به د الله د نوم نه راویستل نو دا د الله په نومونو کې کګلیچ دی که نه. لکه دی د یو نوم بوت نوم و لات نو دا لات یې د الله نه ریستلی و نو دا د الله نمونه دی او دوی تیرالی او خپلو بوتانو لیک دی نو دا کګلیچ دی په نمونو د الله کې. د دوی د یو بوت نوم و عزا نو دا عزا چې دی دی د عزیز نه راغستی او عزیز خو صفت د الله دی نو دی به کګلیچ کو په نمونو د الله کې. نو وی د دغې خلقو نه ووړئ د دغې خلقو اتباع مه کوئ. سیجزون ما کانوا یعملون زرد چې بدله به ورکړلی شي دې کسانو ته د هغې عملونو چې دی کوي. وممن خلقنا امة یهدون بالحق وبه یعدلون او بعضې د هغې خلقو نه چې مونږ پیدا کړي دي یوه ډله داسې ده چې لار ښیي د حق او په دې حق دین سره فیصلې کوي. نو دا صفات ذکر شو یعنی ټول مخلوق یو شان نه دی په مخلوق کې یوه ډله داسې ده چې نورو خلقو ته لار ښیي خلق رهنمایي کوي خلق دین طرف ته رابلي او چې کله د خلقو منځ کې جګړه پیدا شي نو دی په حق سره فیصله کوي. یهدون بالحق و به یعدلون او په دې حق سره بیا فیصله کوي. د خلقو منځ کې چې د فیصلې ضرورت راشي نو په حق یې بیا کوي. دا علما وایي دا دواړه خصلتونه او خویونه په دې وجه دی امت ته فضیلت حاصل دی چې په دې کې به دا دوه خویونه وي. امة یهدون بالحق و به یعدلون خلق به حق طرف ته رابلی د خلقو به رهنمایي کوي او خلقو له به فیصلې کوي په حق باندې. کله چې د دوو په منځ کې فیصله کن او حاکم مقرر شي نو فیصله په حق کوه. دا د دې امت صفت دی صفت